ډیرو محترم او قدرمندو مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه چې الله جل شانه ورسه د اسمان دروازې کولاوي او دا دروازې محترم او حقیقتا ته ورسره به کولاویږي تاسو ته چې دا وظیفه هم وکړه او په دې طریقه باندې وکړه چې هر کله انسان ته د اسمان دروازې کولاوي شي نو بیا انسان ته د الله تعالی د غوښتلو هغه ذریعه میلو شي او د الله تعالی نه ورته محترمو انعامات ورکول میلاوېدل شروع شي. لهذا په دې طریقه باندې دا وظیفه وکړئ او دا یو نبوي نسخه ده، یعنی علما کرامو ذکر کړي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه وتلي الفاظ دا دي، نو دې سره محترمو د اسمانونو دروازې کولاویږي، د حاجتونو به تاسو باندې باران شي پوره کېدو، تاسو ته به الله تعالی هغه څه درکړي کوم چې ستاسو زړونه غواړي، هغه څه به درنه منې کړي کومونه چې تاسو منه غواړئ، هغه ناممکنې پریشانۍ او ناممکن حاجات به رب العالمین د خپل در نه پوره کړي. محترم مسلمانانو، وظیفه راسه پوره واورئ، الله تعالی تاسو له جزای خیر درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو او ډیرو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو رونو خویاندو، نن چې کومه وظیفه ده زمونږ انتهایی آسانه هم ده، انتهایی د کمال او انتهایی قیمتي وظیفه ده محترمو، او دا خوشخبری زه تاسو ته ځکه در کومه چې دا وظیفه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکو نه وتلي الفاظ دي، هغه وتلی کلام دی کم چې الله جل شانه تعریف پکې بیان شوی، د الله تعالی حمد او ثنا پکې بیان شوي. نو کم انسان چې دا کلمه ووایي محترم مسلمانانو او د هغې نه پس د خپل ځان دپاره، د خپل اهل و عیال دپاره، د خپلې پریشانو دپاره، د خپلو مصیبتونو او ناممکن حاجتونو دپاره بیا د الله تعالی نه کومه دعا وغواړي محترمو، الله جل شانه د هغه دعا قبلوي، د هغه حاجت قبلوي، د هغه پریشانی ختموي. لهذا دا وظیفه تاسو واورئ. الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واسویلا. محترمو دا آسان الفاظ دي، انشاءالله زه به تاسو ته په سکرین باندې هم درښایمه چې په دې طریقه باندې تاسو دا کلام ووایئ او دا طریقې سره دا وظیفه وکئ. د دې معنی دا د محترم مسلمان الله اکبر کبیره، الله جل شانه ډیر لوی ذات دی او د غونډو نه غټ ذات څوک دی؟ الله جل شانه دی. والحمد لله کثیره، او تعریفونه ټول الله جل شانه دی چې نهایت هغه زیات چې بې نهایته زیات دي محترم مسلمانانو. وسبحان الله، او فاقد الله تعالی لره مسلمانانو بکرة و اسویلا. دغه طریقې سره به دا وظیفه تاسو په دې طریقه باندې وکړئ محترم مسلمانانو، صرف سحر او ماښام به د الله تعالی دا فاقي بیانوئ او دې طریقې سره به یې کوئ. خو دا کلمه فضیلت یې واورئ محترمو. امام مسلم نه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی بیان کوي چې یو پیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کولو چې یو کس دا کلمه وویله، الحمدلله الله اکبر کبیره والحمد لله کثیره وسبحان الله بکرة و اسویلا، دا کلمه ویله نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې فلانکی کلمات چې دا چا ویله؟ نو حاضرینو ورته وویل چې یا رسول الله دا یو هغه صحابي وي. نو پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زما په داسې کلمو تعجب دی چې دې ته به دې انسان ته به د اسمانونو دروازې کولاویږي. محترم مسلمانانو، نو انشاءالله چې اسمانونو دروازې به راته کولو شي دا وظیفه وکئ. وظیفې طریقه کار دا دی محترمو چې دا وظیفه به تاسو سحر مونځ نه پس او ماښام مونځ نه پس په دې طریقه باندې وایئ چې سحر مونځ هم وکړو، سحر مونځ نه پس هم بیا 2 رکعته اشراق وکړو، بیا هم 2 رکعته صلات حاجت ورسره وکړو، 4 رکعته نفل مونځ ورسره وکړو. د هغې نه پس محترمو 101 مرتبه دقه الفاظ ووایئ چې کوم درته موي الله اکبر کبیره والحمد لله کثیره وسبحان الله بکرة و اسویلا. دا به 101 فیره ووایئ محترمو، او بیا دې نه بعد کې به خپل ځان دپاره د خپل ناممکنې پریشانۍ او حاجت دپاره د رب العالمین نه دعا وغواړئ. انشاءالله چې دعا او حاجت به د الله تعالی
په خپل فضل او احسان سره پوره کړي. هر کله چې بیا ماښام مونځ تاسو کوئ محترم مسلمانانو، نو تاسو خیال کړئ د ماښام مونځ نه پس 6 رکعاته اوابین مونځ وي چې په دغه 6 رکعاته اوابینو مونځو باندې الله تعالی 12 رکعاتو د 12 کالو نفلي ثواب ورکوي. الله تعالی نفلي ثواب په الله تعالی د 12 کالو ورکوي. دغه 6 رکعاته اوابین مونځ چې تاسو وکړو د هغې نه پس به دا کلمه 101 مرتبه سبحان الله الله اکبر کبیره والحمد لله کثیره وسبحان الله بکرة واسیله دا محترم 101 مرتبه په دغه طریقې سره ووایي. دا چې د هر کله وي محترم مسلمانانو د هغې نه پس به د خپل حاجت او د خپلې پریشانۍ دپاره د رب العالمین نه، د رب کائنات نه، د رب خالق نه، د رب مالک نه دعا وغواړي. انشاءالله چې دعا او حاجت به د الله تعالی دې سره پوره کړي. دا وظیفه به تاسو مسلسل محترمو یو څو ورځې پابندۍ سره کوئ تر څو پورې چې ستاسو حاجت نه وي پوره شوی. دا کلمات وایئ او د هغې نه پس د خپل ځان د خپل حاجت او د خپلې مطالبه د الله جل شانه دربار کې وړاندې کوئ. محترم الله جل شانه فرمایي چې کوم انسان مانه دعا نه غواړي هغه ته به زه سخت عذاب ورکوم. محترمو الله تعالی په دعا غوښتلو خوشحالیږي، په وظایفو کولو خوشحالیږي، خو چې دا وظایف بغیر د ریا نه وي، دا وظایف بغیر د خبرو اترو نه وي، دا وظایف بغیر محترم مسلمانانو هغه د دنیایي خبرې پکې انسان ونه کړي. دغه رنګې دا وظایف چې انسان کوي ورسره ګناهونه نه کوي، ورسره نیک کارونه کوي محترم، ورسره 5 وخته دی منځ ګزاره وي، نو رب العالمین رب کائنات د حاجتونه پوره کوي. د پریشانۍ په مانځه په ذریعه باندې هم حل کیږي. نن چې زموږ پریشانۍ نه حل کیږي د هغې غټو وجوهاتو نه یو دا وجوهات هم دی چې محترمه موږ ګناهونه کوو، رب هم خفه کړی دی ځکه بارانونه نشته دی. محترم مسلمانانو سوکړي دي، هر سیټ ته خشکي ده، بیماری دي، مصیبتونه دي، غمونه دي، ګراني ده، دا هر څه زموږ د لاسو زموږ د خپو کسب دی، زموږ د خپو کړلې ګناهونه دي چې هغه په کم اسمان په کمه دروازه خیږي هغه رنګې د الله تعالی د سیړه فیصلې راځي. محترم موږ بل ته ګوته نیسو پلانکې دا کار کوي پلانکې دا کار کوي، ځان هم چې ته ټیک نه کړو، ځان ته هم چېرته ګوته ونه نیوله. ټول مسلمانان نیک وګڼو، ځان ګناهګار وګڼو، ټول مسلمانان خطاکار وګڼو، ځان ګناهګار وګڼو. محترم مسلمانانو دې طریقې سره به زموږ ژوند اسانیږي، زموږ زندګي په خوشحالو باندې تیریږي او د آخرت دپاره به انشاءالله تیاریږو. الله تعالی مو د زړو ارمانونه د زړو حاجتونه پوره که. محترمو ټولو مسافرو دی الله تعالی حامی او ناصر مددګار شي. موږ له اجازت راکړئ انشاءالله را روانه ویډیو کې به ملاقات کیږي. محترم مسلمانانو د لوی الله په امان.